د عمران خان او د پی ټی آی د لپاره نوې خبردار جی چې د عمران خان واپسی ممکن شوی د عمران خان پی ټی الیکشن کې هم ایسه ایشته شي او جیل نه هم راوته شي جی او پی ټی آی الیکشن کې څنګه ایسه ایشته شي په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل طرف ته مانسهره کې د پی ټی آی په ورکرانو چې کم کنونشنو په غي باندې د پولیسو کریک ډاون شوی دی چې دا غي هم سب اپډیټس چې به هم تاسو سره شریک کوم. بل شهباز شریف ویلي دي چې د ملک بچاو د لپاره ز خپل مرګ ته هم تیار یم، چون کې شهباز شریف مخکې هم ویلو کچري عوامو ته سستا وړه ورکولو د لپاره ز خپل جامې هم ز خپل کپڑے هم خرڅولو ته تیار یم. بیا د عوامو سهالو د وړو څومره قیمت شو په غي باندې هم تفصیلا خبره کو. بل عمران خان خپل بچو سره خبرو حواله سره عدالتي حکم یو ځل بیا نه دی منل شوی، په غي باندې هم سب اپډیټس چې عدالتي حکم بیا ولې نه دی منل شوی دی حواله سره جج سویل دي کوم خصوصي عدالت. بل د پی ټی آی چې کوم نوجوانان دي ای زمان پارک ته رسیدلی دي په سوجه باندې زمان پارک کې غي سکول د عمران خان کور مخې لا غي سکړي دي هغه باندې هم یو ډیټیل ډسکشن دی. بل عمران خان سپریم کورټ کې وا پیش کی کنه په دې باندې هم یو ډیر اهم تفصيلات چې به هم په دې ویډیو کې تاسو وړاندې کړم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو د مانسهره چې کم کنونشن ورکرز کنونشن د پی ټی آی په غي باندې خبره کو ځکه چې کم د پېښور های کورټ ته حکم جاری کړو چې پی ټی آی خپل جلسې هم کولای شي، خپل ورکرز کنونشن ریلی هر څه اجازه ته چې کم زړه غواړي کولای شي. خو بیا هم مانسهره کې چې کم ورکر کنونشن په هغه باندې پولیس کریک ډاون شوی، خو بیا هم د پی ټی آی ورکرانو خپل ورکرز کنونشن پوره کړی دی. تاسو را معلومه وي چې د پی ټی آی ته پېښور های کورټ الریډي ورکرز کنونشن او جلسو اجازه ورکړو. تاسو هر ځای کې مطلب پېښور های کورټ ویلو چې تاسو هر ځای خپل جلسې ورکرز کنونشن کولای شئ، خو بیا هم مانسهره کې ورکرز کنونشن باندې پولیس کریک ډاون کړو او پی ټی آی ورکرانو ویلي چې ټول شپه چاپی هم لګیدلې دي او مختلف ځایونو کې ناکبندیان هم شوي، خو دا غي باوجود هم د خپل ورکرز کنونشن مکمل کړی دی. بل شهباز شریف مخکې ویلو چې عوام ته ارزان اړو ورکولو د لپاره ز خپل کپړو خرڅولو ته هم تیار یم او که ضرورت راغو دا ځل اوس بیا یو ځل یو بل غټه خبره کړې ده د ملک بچکولو د لپاره وای ز خپل مرګ ته هم تیار یم. خو تاسو را معلومه وي چې کله د پی ډی ایم حکومت راغلو د وړو قیمت 1200 نه ډایرکټ 3000 ته ورسېدو او یو ځل بیا شهباز شریف په دې خبره باندې عوام دوکه کولو کوشش کوي، چونکه زمونږ عوام چې کم دی خيار دي خو سپکه کما کله عوام یې دای په دې دروغ وادو باندې دای په غټو غټو خبرو باندې دوکه شي او دای سره پټای کې او زی شو دای لبیا اوټ هم ورکی. بل عدالتي حکم باوجود هم عمران خان خپل بچو سره خبرې نه دي شوي، چونکه خصوصي عدالت حکم اډیاله جیل ته کم حکام دی له حکم جاری کړو چې عمران خان ته خپل بچو سره خبرو کولو سہولت میسر شي. خو بیا هم عمران خان خپل بچو سره خبرې نه دي کړي او دغه سہولت عمران خان ته نه دی ورکړل شوی. نو د کم خصوصي عدالت او د غي جج په دې باندې سخت نوټس ایشتل دی اوس په څه کاروایی کوي په غي باندې براتلون کې ټایم کې پته لګي. جج ویلي دي چې تاسو ولې د عدالتي حکم نه منئ، تاسو ولې د عدالتي حکم رد کوئ ان په غي باندې چې کوم د سخت نوټس ایشتل دي. د پی ټی آی ځوانان چې کوم دي هغه ورکران چې کوم دي هغه زمان پارک ته رسیدلی دي او عمران خان چې کوم زمان پارک رهایشګار د عمران خان کور مخله ځوانانو د حلف ایشتل چې مونږ به عمران خان سره تر اخره پورې ولاړو او راتلون کې چې کوم الیکشن دی اوټ په هم عمران خان ته ورکو او ټول قوم ته هم دا ریکوست کړي دا پیغام ورکړي چې تاسو هم عمران خان ته اوټ ورکړئ جی. بل سپریم کورټ حکم جاری کړو چې عمران خان به نیب ترامیم قوانین کیس کې سپریم کورټ کې پیش کیږي. تاسو معلومه نیب ترامیم قوانین چې کوم دا پی ډی ایم حکومت جوړ کړو نیب کې ترامیم کړو خپل کیسونو ختمولو د پاره خپل ریلیف د پاره چې عمران خان ته پته ولګی عمران خان پاغه باندې درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړو چې پاغه درخواست باندې اوس ټرایلز روانېږي جی. نو عمران خان ته اوس مطلب حکم جاری شوی د سپریم کورټ د طرف اډیاله جیل چې کوم حکام دي چې عمران خان به تاسو په دې کیس کې سپریم کورټ ته پیش کوي. نو آیا عمران خان به سپریم کورټ ته پیش کی کنه دا براتلون کې ټایم کې پته لګي، چون کې ډیر داسې حکومتونه شوي چې عمران خان عدالت ته راوړي، عمران خان های کورټ ته راوړي، عمران خان سپریم کورټ ته راوړي، خو چې کوم اډیاله جیل حکام دی غي سکیورټي ایشو په وجه باندې عمران خان دغه ځایونو کې نه حاضرای. نو چې سپریم کورټ کوم دا حکم کړي نو آیا دې کې به عمران خان حاضر شي کنه دې او بعد کې پته لګي. بل د عمران خان توشخانه فوجداري کیس کې درخواست سماعت د لپاره مقرر شوی. تاسو د معلومه وي چې عمران خان خلاف جج همایون دلاور توشخانه کیس کې سزا سنو کړي و. عمران خان گرفتار شوی هم دغه په وینا باندې او هغه په خپل سزا هم خېجولې و، چونکه د عمران خان صرف ضمانت منظور شوی او دغه سزا چې کوم و دا له ما غشان پاتې و. صرف عمران خان د توشخانه کیس کې چې کوم مطلب سزا و هغه پاتې و، خو صرف ضمانت منظور شوی. نو بیا توشخانه کیس نه پس ډایرکټ په سایفر کیس کې راونی وږي. نو اوس
دغه توشاخانه کیس کې چې کوم درخواست په های کورټ کې سماعت د لپاره مقرر شوی دی او دا درخواست چې کوم دی د عمران خان وکیلانو جمع کړو نو اوس که چېرې په دغه درخواست باندې فیصله د عمران خان په فیور کې راځي او عمران خان نه دغه 15 کاله چې کوم 15 کاله نه اهلی په دغه جج خېجولې وکنه جج همایون دلاور کدرې کاله چې ته 3 کاله نه اهلی نو که چېرې دغه سزا د عمران خان نه ختم شو د عمران خان په فیور کې دا فیصله راغله نو عمران خان به بیا راتلونکي الیکشن کې هم عیسی خلی او عمران خان به الیجیبل شي د الیکشن لپاره نو ګورو چې راتلونکي ټایم کې دغه فیصله د چا په حق کې راځي په هغې باندې بیا اپډیټس وروستو راځي او بیا تاسو سره شریک کوم. ډېره زیاته مننه. والسلام.